حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم. قابل قدر قابل احترام مشرانو کشرانو او د خپلو کورونو په چار دیوارو دننه ناستو پردنشینو خویندو میندو کم آیتونه مبارک ستاسو وړاندې ما تلاوت کړل. په دې کې الله رب العالمین قسمونه کړي دي. عموما کله چې یو بنده خپل ځان رښتینی ثابتوي ناغه په خپلو خبرو کې قسمونه کوي او د دې نه د دې بنده مقصدی چې په ما باندې اعتماد باروسا او یقین وکړه زه رښتینی یم، قسم په دې وجه باندې کوي. خو الله رب العالمین رښتینی ذات ته د الله تعالی هر یو خبره هغه رښتیا ده، په هغې کې د کذب څه احتمال هم نه پاتې کیږي. الله رب العالمین چې قسم کوي نو په دې کې مراد یا اشاره او مقصود سوي. مفسرین حضرات فرمایي چې الله رب العالمین په کوم سیز باندې قسم کوي نو په هغې کې عظمت او داغې شي بړایې طرف ته اشاره وي. رب العالمین چې په کومو سیزونو باندې قسم کوي د هغې شي عظمت او بړایې طرف ته اشاره کوي. الله رب العالمین د سحر وخت ډیر مبارک او بختور ګرځولې دی. د سحر په وخت کې د رزق تقسیم کیږي، د زړونو سکون او اطمینان زړونو ته ملاویږي. د انسان په نصیبه کم غربت تنگ دستی او فقیری د هغه ختمیږي او انسان له الله رب العالمین بسیار برکتونه رحمتونه نازل کی او ورته ورعطا کی. د جنت ښکلی موسم بوي، په جنت کې نور داسې بنی چې ګنې تا بتنګ کی او داسې رڼا بم نی چې د هغې په وجه ستا سترګو ته په هغې تکلیف رسی. په جنت کې به نور نه وي خو په جنت کې به یو ښکلی فضا او ښکلی ماحول وي او رڼا به څنګه وي. د سحر په وخت کې کله چې دا منځونه کیږي یا د منځونو نه پس نور لا راختلی نی، دغه وخت کې تاسو به کتلی وي د جنت غونډ موسم د سحر او د ماښام او د مازیګر او د ورځې او د شپې هغه به ټول په یو دغه شان معتدل انداز سره وي. په جنت کې ګرمي او یخني بم نه وي. د سحر د منځونو په وخت کې موسم څنګه وي دغه شان به په جنت کې وي. گوی چې د سحر دا وخت دا د جنتونو یو کرشمه ده، د جنتونو یو نظاره ده. انسان ته الله رب العالمین د جنت هغه نظاره ښیي په دنیا کې. په سحر باندې الله رب العالمین قسم کوي. الله رب العالمین فرمایي والفجر، زما د قسم وي په سبا باندې. نو دې کې الله رب العالمین ډیر برکات پوشیده اخودلی دي. هغه برکاتو طرف ته الله رب العالمین اشاره کوي. نزدکه په سحر باندې قسم کړی دی. مازیګر وخت بختور دی نو الله رب العالمین په قسم کړی دی. والعصر، زما د قسم وي په وخت د مازیګر باندې. بعض علما مفسرین حضرات د عصر نه زمانه مراد اخلي، خو عموما کتلی شي عصر مازیګر طویل شي. نه الله رب العالمین په سبا باندې قسم کړی دی او په مازیګر باندې قسم کړی دی. دا وختونه ډیر مبارک دي، ډیر برکتی دي، په دې کې ډیر کمالات برکات او اثرات پراته دي. یو حدیث مبارک کې راغلی دی، ښکلی پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایلی دی. الله رب العالمین فرمایي چې د سحر او د مازیګر د مونځ نه پس ته الله وایي چې ما یاد کا، باقی وختونو کې به زه ستاسو د پاره کافي شمه. نو د دې نه معلومه شوه چې انسان د پاره دا دوه وختونه ډیر مبارک الله تعالی ګرځولی دي. په دې کې ډیر رحمتونه، انوارات، فیوزات او برکات الله تعالی پوشیده اخودلی دي. الله رب العالمین د سبا په وخت باندې قسم کوي.
ولیال عشر او الله تعالی قسم کوي په لسو شپو باندې نو د لسو شپو نه مراد کمی شپې دي. نو مفسرین جمهور حضرات فرمایي وای د دې لسو شپو نه مراد د ذوالحجې اولنې لس شپې دي. الله رب العالمین ډیر کمالات او ډیر فیوزات او ډیر برکات سنبال کړي اخودلی دي. رب العالمین په دې باندې قسم ولې کوي؟ دا ځکه چې په دې کې برکتونه ډیر دي. حدیث مبارک کې راغلی دي د دوه وختونو ثوابونه او برکتونه ذکر کیږي. پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي وای چې په ټول کال کې بنده څومره عبادت وکي داغه نزیات افضل عبادت او داغه نزیات الله تخوخ عبادت هغه د ذوالحجې په د اول عشره کې عبادتونه دي. یعنی د ټول کال عبادتونه یو طرف تکا او د ذوالحجې د اول عشره عبادتونه بل طرف تکا. د ټول کال عبادتونه په وزن کې دومره بنوي څومره چې د ذوالحجې د اول عشره د عبادتونو وزن دی. نو دا الله ته د ټول کال د عبادت نه زیات محبوب دی. نو پدې کې یو بنده چې یو روزه اونې ولا الله تعالی بدل څومره ثوابونه ورکوي. د ذوالحجې اول عشره کې لس ورځې دي پاغې کې یو ورځ لسمه اخو د لوی اختر د نو پاغې خو روزه وینا باقی نه هر ورځې پاتې شوي پاغې کې اتر ورځې د یوم الترویه پورې یعنی د یکم ذوالحجې نواله تر د 8 ذوالحجې پورې دا اتر وزیدي په دې کې چې بنده یو روزه اونې ولا پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي وی الله تعالی بده بندلا د پورا کال د روزو برابر ثواب ورکي. او بیا چې کله بنده د یوم عرفه یعنی نهم ذوالحجه باندې روزه اونیسی الله تعالی بدلا دومره ثوابونه ورکی چې د پورا کال د روزو ثواب بم د تملو شي. او بیا د یو کال تیر شوی ګناهونه بم ورته معاف شي او د آینده یو کال ګناهونه به ورته او بخلی شي معاف بشي. نو ګوره چې د عرفه د ورځې کم روزه ده دغه درې فضیلتونه راغلل. یو خدا چې د یو کال د روزو ثواب درته ملو شو، بل دا چې د تیر شوی کال ګناهونه درته معاف شو، بل دا چې آینده کال د ګناهونو نه دم الله معاف کوي او هغه نه بده الله ساتي. بیا را روان پاکستان کې د جمعې ورځ یوم عرفه ده. پاکستان کې د جمعې ورځ یوم عرفه ده. د عرفه په ورځ باندې د روزې نیولو درې فضیلتونه دي. یو فضیلت خدا چې د تیر شوی کال ټول ګناهونه معاف شو. دویم فضیلت دا چې د آینده کال ټول ګناهونه معاف شو. او دریم فضیلت یې دا دی چې الله تعالی د پوره کال د روزو ثواب هم درکو. دومره فضیلتونه دي. خو بیا پاکستانیان مبارک او بختور خلق دي. یو بل روایت تاسو وړاندې ذکر کوم. زمونږ په پاکستان کې یوم عرفه یعنی نهم ذوالحجه دا د جمعې په ورځ راځي. نو کتابونو لیکل دي وی بنده چې په عام ورځو کم اعمال صالحه کوي دل الله تعالی د هغې ثواب یو په یو ور کوي. خو که د جمعې په ورځ باندې کوم نیکی وکړله نو دل به د دغه یوې نیکی یو په 90 ثواب زیات ور کوي. نو پاکستان والا نهم ذوالحجه یوم عرفه د جمعې مبارک ورځ د روزه اونیسی نو دوی له به الله تعالی د یوې روزې په بدل کې د جمعې خو 90 چند زیات ثواب نو 90 روزو ثواب ورکی. او بیا خو روایت کې دادی حدیث مبارک کې دی چې چا یو روزه په یوم عرفه باندې اونې ولا نو الله تعالی بدل د یو کال د روزو ثواب ورکي. نو چې چا په جمعې ورځ باندې یوم عرفه باندې روزه اونې وا نو د 90 کالو د روزو ثواب د تملو شو.
او دویم فضیلت دا دی چې د عرفې په ورځ چا روژه ونیوه نو د یو کال تیر شوي ګناهونه ورته معاف کیږي. نو د عرفې ورځ د پاکستان والو د پاره د جمعې ده نو بیا 70 کې ضرب ورکه نو د 80 کالو تیر شوي ګناهونه ورته معاف کیږي. او دریم فضیلت دا چې د عرفې په ورځ چا روژه ونیوه نو هغه د آینده یو کال ګناهونه معاف کیږي. نو پاکستان والو د پاره یوم عرفه د جمعې په ورځ ده نو 70 کې ضرب ورکه نو آینده د 80 کالو ګناهونه ته معاف شو. دا دومره لوی فضیلتونه یوم عرفه کې الله تعالی ایښودلی دي. او بل یو حدیث مبارک کې راغلی دی خکل پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الله تعالی قسم کوي ولیال عشر، الله تعالی وی زما د قسمی په لسو شپو باندې نه د دین مراد د ذوالحجې لس شپې دي. په دې کې بندا لږ عمل د نیکۍ او معمولی نیکی وکړله الله تعالی بدل د دې معمولی نیکۍ څومره ثواب ورکوي. نو حدیث مبارک کې راغلی دی وی په دې شپو کې چې بندا لږ نیکی وکړه نو د دې هر شپه عبادت دا د لیلۃ القدر د عبادت برابر ثواب دی. د شب قدر د پاره پر رمضان المبارک کې مونږ اعتکاف کړی دی. د شب قدر د پاره په اعتکاف کې مونږ 15 شپې ویخی تیری کړی دی. 21 درشتما 15 او 20 او 29 دا 15 شپې مونږ ویخی تیری کړی دی. بیا مونږ ته پته نه ده لګېدلی چې شب قدر مونږ ته الله نصیب کړی دی او کنا. خو خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې قربان اغي فرمایلی دی وی د ذوالحجې په دې اول عشره کې کوم شپم چې راځي په دې کې معمولی عبادت مو کې نو د دې عبادت د شب قدر د عبادت برابر ثواب دی. اوس شب قدر کې عبادت څومره ثواب لري. الله تعالی فرمای لیلۃ القدر خیر من 1000 شهر. شپه د قدر یعنی شب قدر او لیلۃ القدر په دې کې 1000 میاشت عبادت اوشي داغي نزیات افضل له. یعنی د لیلۃ القدر عبادت د 1000 میاشتو د عبادت نه غوره او افضل او بهتر دی. دا 1000 میاشت عبادت څومره وی کلونو ته واړه ونو 3 کاله او 4 میاشتې 83 کاله او 4 میاشتې په د پاسه مسلسل عبادت او کې داغي نزیات افضل د لیلۃ القدر عبادت ته. او هغه لیلۃ القدر د پاره مونږ اعتکاف کړی دی مونږ ورپسې 15 شپې رونی کړی دی. بیا هم پته لګیږي نه چې مونږ ته لیلۃ القدر را نصیب شوی دی او کنا خدا لشپې مونږ ته په نخ دی. د ذوالحجې د اول عشره لسواړه شپې مونږ تاسو ته په نخ دی چې په دې کې مونږ هر شپه کې د خپل وس او د طاقت مطابق معمولی شان نیکی وکړل نو هم الله تعالی غټ غټ اجرونه او ثوابونه مونږ تاسو ته په دې باندې راکړي. نو روزه د سنه کمی ندی او د ذوالحجې د میاشتې د شپې هم د سنه کمی ندی. دا ډیر د فضیلت ورځې او شپې دي په دې کې معمولی عمل باندې هم ډیر ثوابونه ملاوي. د ذوالحجې په میاشت کې په یوم عرفه باندې تکبیرونه هم شروع کیږي. نو زمونږ د پاکستان والو د پاره تکبیرونه کله به شروع کیږي نو دا را روان د جمعې ورځ. د جمعې د ورځې نه یوم عرفه شروع شوله. د سحر د مانځنه به پس تکبیرونه شروع کی په بلند آواز به نارینه وی او پست آواز سره به زنانه وی. اوس تکبیرونه څنګه دي نو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیرونه دي او زنانا او نارینا مالدار او غریب مقیم او مسافر او سو قربانی کوي سو کې نه کوي هغه ټول به تکبیرونه
د یوم عرفې نه شروع کی اختر په څلورم ورځ باندې مازیګر مونځ نه پس به وی تکبیرونه پوره شو سو ځله به وی نو د هر مانځه نه وروستو صرف یو کرت ویل واجب دی او زیاتی به نه وایو کته وی چې دا خو ذکر دی ثواب دی نو د مونځ نه پسې یو ځل ووایه واجب دی او چې دغه ځای نه پاسې فارغ شي نو تسبیح راواخله او 1500 ځلې ووایه دغه سره زمونږ کار نشته چې ګنې مونږ تا د ذکر نه منې کو ښه ډېرې ووایه خو د مانځه نه پسې یو کرتې وایه پیغمبر علیه السلام یو کرتې ویلی دي زیاتی مکروه دي په دغه ځای د خپل ځانه زیاتی ویل دا بیځایه ذکر کول دی د دې په وجه کراهت ته پکې او چې کله د مونځ او د دغه وظیفې نه فارغ شو نو تسبیح راواله نو اوس ورته پر لتو غځوه او کښېنه نه 1500 نه چې زر ځله ویلی شي نو زر ځلې ووایه خو د مانځه نه پس پیوست صرف یو ځل به په اوچت آواز نارینا او ښکته آواز باندې زنانه به وایي دا تکبیرونه شو بیا د اختر په ورځ باندې قربانی کیږي خو د قربانۍ د عبادت چې کې نو پدې کې اخلاص دا ډیر زیات ضروری دی الله رب العالمین پیغمبر علیه السلام ته فرمایلی دی خو مقصد دا دی چې امت ته تعلیم ورکا قل الله تعالی فرمای چې محبوب علیه السلام او فرما ان صلاتی و نسکی بشک زما مونځ و نسکی او زما قربانی و محیای و مماتی زما جون او زما وفات او مرگ لله رب العالمین دا خاص الله رب العالمین دا پاره ده ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین زما مونږ زما قربانی زما جون او زما مرگ دا خالص د الله رب العالمین د پاره دی نو په قربانی کې اولنی رکن کم ته چې رکن اعظم ویل شي هغه اخلاص دی او نیک او پاکیزه نیت دی خپل نیت سره قربانی بکې قربانی به خالص په اخلاص سره کې نه چې په اخلاص قربانیو کې ستا د قربانی بتا ته څه فائدہ ورسی ستا د قربانۍ به تا ته دا فائدہ ورسیږي حدیث مبارک کې یو 3 ساز کی ذکر کړی دي چې هغه ساز کې پریوزي زمکه ته لا رسیدلی نی چې الله پاک د دغه بنده بخنه او مغفرت کړي یو ساز کې هغه دی چې په میدان جنگ کې کفار سره مجاهد جنگيږي او د کفارو د طرف نه پدې مسلمان مجاهد باندې حمله وشول او مسلمان زخمی شو د بدن نوینه دار اوغله او د بدن نوینه پریوته ساس کې زمکه ته روان شو دغه ساس کې زمکه ته لار رسیدلې بنی سي د دې مجاهد چې کم جهاد د الله په لار کې کې د ټول ګناهونه به معاف شي او دې به الله مکمل بخلی وي دویم هغه قیمتي ساز کې دی چې د مسلمان د سترګې نه د اوخ کې په شکل را پریوزي د الله په یره کې سترګې اوخ کا وکړلو هغه اوخ کا لاندې په رخسار باندې را پریوتا او لاندې گریوان او بیا لاندې زمکه تا نو دغه د سترګو اوخ کا رخسار ته لا را رسیدلی نی چې د دې بنده الله پاک ټول ګناهونه لوي او واړه معاف کړي وي او ده بالکل بخلی وي او دریم هغه قیمتي ساز کې د وینې دی چې کله بنده قرباني کوي د ساروي په مړی چاړه راخکلی شي او دغه ساروي د مړی نه وینه داره اوخي او دغه ساز کې د وینې ځمکې ته روان شي حدیث مبارک کې راغلی دا ساز کې لا د ساروي د مړی نه ځمکې ته رسېدلې بني دا چې د چا قرباني د به الله مکمل بخنو کې او دی به وبخي ټول ګناهونه لوی واړه به ورته معاف کړي د قربانۍ د ساروي د مرینا کم ساس کې د وینې پریوزي زمکې ته لا رسېدلې بني چې ستا ټول ګناهونه لوی وي که واړه الله به وبخي او تا ته به معافي وکړي بخښنه به وکړي او یو بل حدیث مبارک کې راغلی دی د قربانۍ د ساروي په بدن چې څومره ویښته وي د هغې په مقدار سره د ساروي د بدن د ویښتو د تعداد د شمیر مطابق نیکې به تاله ولیکلی شي او د هغې د شمیر مطابق ګناهونه به درته معاف شي او د هغې د شمیر مطابق په جنت کې درجات عالیه
تا ته به نصیب شي. د څاروي په بدن به څومره ویښته وي، د یو څاروي په غوږ باندې څومره ویښته دي څوک دام لا نشي شمیرلی، نو بیا په ټول بدن به څومره ویښته وي هغه انسان ته اړو اندازه نشي کېدی، صرف الله تعالی ته علم دی. نو الله ته معلومه ده چې تعالی به د قربانۍ په بدل کې څومره اجرونه او څومره ثوابونه درکوي. خو دا قرباني په دې کې شرط اعظم رکن اعظم هغه اخلاص دی چې په اخلاص سره د قرباني وکړه نو دا دومره فضیلتونه او دومره ثوابونه به دې کېږي. خو قرباني دا په دې امت یوازې لازم نه ده، قرباني ځان له یو تاریخ لري. قرباني د آدم علیه السلام د دور نه شروع شوې ده. حدیث مبارک کې راغلی دي، کتابونو دا واقع لیکلی ده، د حضرت آدم علیه السلام به هر کال چې بچی کېدل نو برغ به کېدل، الک او جینۍ به پیدا کېدل. نو چې دا اول به الک او جینۍ پیدا شو خپلو کې به دا سکر اور خورو، او ورپسې کال چې بیا الک او جینۍ به پیدا شو نو دا به خپلو کې رور خورو، خو هغه مخکې چې د پیدا شوي هغې سره پرشته کې د تره ماما د بچو په شان به وو. د وخت د ضرورت مطابق الله تعالی د دوی حکم بدل کړو چې د دوی نسل انسانی ته بقا او دوام ملو شي، چې دوی خپل منځ کې نکاح کول اجازت وي. نو چې هر کال الک او جینۍ به پیدا شو نو خپلو کې برور خورو، د دوی به خپل منځ کې نکاح نه کېده. واپسې کال چې به الک او جینۍ پیدا شو نو د هغې الک به مخکینی کال والا جینۍ سره او د مخکینی کال الک به د وروستي کال جینۍ سره نکاح کېده. یو کال کې قابیل او ورسره خپل خور پیدا شو، هغه خورې د حسن په ختمه وه، ډېره ښکلې وه. نو قابیل په نصیبه خدا خپل خور ګرځېدلی ده چې دی سکه خور ده، دی سره نکاح نه کېږي ځکه دا د سره یو وارې پیدا شوې ده، دا جوړ او برغونې دي. او ورپسې کال چې کم رور پیدا شو حابیل، هغه سره چې کومه شریکه خور پیدا شو هغه د هغه خور وه، خو د دې قابیل مخکینی رور دی د ده به ورسره نکاح کېده خو ښکلې نه وه. نو قابیل ضد شروع که چې زه به د خپلې سکه چې کومه پیدا را سره خور د دې سره به نکاح کوم ځکه دا ښایسته ده، دا ښکلې ده. نو آدم علیه السلام او حوا بیبي ډېر نصیحتونه ورته کړي دي چې ته داسې مه کوه، دا د شریعت خلاف عمل دی، دا د سکه خور ده او خور سره هم لا څوک نکاح کوي، دا ګناه ده. قابیل نه دی منلی او آدم علیه السلام ډیر نصیحتونه کړي دي، اس اثر یې پیو نه کو. نو آدم علیه السلام آخر کې ورته وایي چې داسې کار وکړه چې یو قرباني پیش کا تم او د بل زوی ته وایي حابیل ته چې تم قرباني پیش کا، چې د چا قرباني قبول شوه نو هغه په حق دی، د چا قبول نه شوه په ناحقه دی، د خپلې خبرې نه ووړي او توبه دي وکاږي. آدم علیه السلام ته پته وه چې حابیل دا مظلوم دی، د قرباني قبلیږي او قابیل ظالم دی، د شریعت خلاف فیصله او عمل ته نیت دی، نو دی ګناهګار هم دی او د د عمل هم نه قبلیږي، قرباني به نه قبلیږي. نو قابیل دی زمیدارو د غنمو غله راوړه، ردی او بیکاره غله یې قربانۍ دپاره پیش کړه او حابیل به ګډې چیلې ساتلې نو هغه یو ښکلې ګډورې وکته زړه پورې او ډېر په اخلاص یې راوړه پیش یې کړ. دغه وخت به د قربانۍ د قبلېدو ښکاره نشاني دا وه چې د اسمان د طرف نه د اور بله لمبه به راغله، د چا قرباني به قبلېده هغه به یې وسوځوله، هغه قرباني به یې غیبه شو او به سوځېده. نو دغه وخت کې آدم علیه السلام تلې د حج د پاره او داسې د قابیل او حابیل قرباني پیش کړله. آدم علیه السلام ته پته ولګېده چې دا قابیل ظالم دی، د قرباني قبوله نه شوله او حابیل مظلوم دی، د قرباني قبوله شوه. چې د حابیل قرباني د بره نه اور راغی او قبوله شو هغه لمبه، د حابیل هغه قرباني اوس وځوله ګډورې ځان سره یوړو. نو په دې باندې قابیل تیش کې راغی چې ستا قرباني قبلیږي او زما نه قبلیږي. نو خپل رور حابیل ورته وایي چې دا خو زما کار نه دی، دا خو چې په اخلاص سره سو قرباني وکړي نو هغه قبلیږي او چا چې اخلاص نه وي د هغه قرباني نه قبلیږي. نو قابیل ورته اوس د مرګ دمکي ورکوي، وي زه به تا مړ کوم، وی ولې مې وجنې، وي ستا قرباني قبوله شو زما نه. نو خپل رور حابیل ورته وایي چې دا خو د تقوادارو خلکو
د اخلاص او د خلوص په برکت قرباني قبليږي نو دې کې زما څه قصور دی. بهر حال دغه رور د دمکی ورکړه او د آدم علی السلام سترګې سارلې چې دا وکله حج لذي نو آدم علی السلام حج لاړ. قابیل انتظام کوي چې زه به دا رور وجنم څنګه ځکه دله چلو نه ورته په مخ د ځمکه چې ته مرګ شویم نو او قتلم چا نو کړه نو قابیل له چل نه ورته چې دی به څنګه وجنم. نو یو کارغه راغی بل کارغه سره جنګ وکړو او بیا دغه یو کارغه زورور شو دا بلې په کاڼي باندې سمله او بل کاڼي راوغ چې سر له ولا راخلاص که سره چق نه کو نو د دا چلی زکه چې خدا مرګ او قتل خدا سي کیږي نو تل لري ساره چې دا حابیل کله او د شي زبه وجنم نو حابیل تل د په یو غټ باندې سر لګولې د سم لاستل دی د قابیل راغله د غټي راغی چې سر له ولا راخلاص کړي دی او روري وفات شو مړ شو شهید شو. قابیل له اوس چل نو ورځي چې زبه د خپل رور سره سکوم خو په مخ د ځمکه اولنې قتل او شو د دې د وجې د ځمکه کې انقلاب موسم کې او دارنګ په اوبو کې او په بوټو کې انقلاب پیدا شو. یو خدا چې آدم علی السلام د هندوستان نه تل دی عربو ته حج د پاره مکه معظمه کې طواف کې مشغول دی چې زلزلہ راغله نو آدم علی السلام پېښو چې پزمکه باندې سنا آشنا ظلم او زیاتې شوی دا زګه پړم بي زلزلہ راغله. بیا دریابونو کې سو بخواږي پاتې شوې ستراخې شوې او سنمکینې شوې او سو وبخته لاړې او شو اغه زینا اونو کې ټولو کې میوي وی اغه بازي ونو میوي ختم کړي بازو کې ازغیر وتل بازي میوي ترخې شوې. آدم علی السلام پېښو چې په مخ د ځمکه ظلم او زیاتې شوې دي او دغه وخت پورې چې کم غلو کم خوراک تیار شوی طعام بچا کې خو اب نه خرابېدو چې قابیل کله خپل رور حابیل قتل کو داغې نه پس خوراکونه اسخا کېدل شروع شو د خوراک نسخه بوی را خطل شروع شو. آدم علی السلام پېښو په مخ د ځمکه ظلم شوی دی. بیا چې د حج نه فارغ شوی دی هندوستان ته کله را رسیدلې دی تاسو یو کو زما غزوی نشته حابیل چې قابیل ته قتل دي ډېر زیات په بد نمونه شوی دی رنگ تک تور تختیدل د ګناه سره په مخ کارې دا آدم علی السلام پېښو چې هغه د وجل دی نو آدم علی السلام وتوی چې توبه وباسا داتا چې کم حرکت او کم عمل کړي د داتا خالص د شریعت خلاف عمل کړي او داتې ګناه کړي دا توبه وباسه استغفار وایا. قابیل اوسم احساس ورته نه کېږي توبه نو باسي قابیل لګي شو ځان سره هغه خور کوم چې د لپاره حرام و د سره یو ځای پیدا شو هغه د لاس نیولې د تختولې دا د دې ځای نه لاړ بل ځای ته او په بل ځای کې شیطان ورپسې دی پرېږدي نه بل ځای کې شیطان ورته وایي چې استاد د رور حابیل قربانی قبل دا استاد قبول نشو د کې اصل راز درته وایم چې ول استا قبول نشو دا قبول شو نو قابیل وتوی چې دا خو بغټ کارو کې چې زما قربانی به ول نه قبليږي ما ته چلو خای چې قبول شي نو شیطان ورته وی چې دا سه وک چې یو کند اوکا پاغه کې خشاک جمع کا او اور پکې بلکو اغي ته سجدي شروع کړه اور عبادت کوا دی وتوی چې ول د اور عبادت وکم نو شیطان ورتوي چې ستا د رور حابیل قربانی چې قبل دنو اغه زکا چې هغه به د اور عبادت کو نو اور ته خوشاله نه داغه قربانی چې کله پیښ ونو د برنه لمبراله قربانی ولا قبول کړو یا ویړه تا نه اور خفوت د اور عبادت نه کې د دې پوجا هغه کند او کړو خشا کې پکې واچو اور په بلکې غرغنډې شو دی وتا په سجده پرې وته سجدي اور ته شروع کړ په مخ د ځمکه رور سره حسد کوونکې ړومبنې قابیل دی په مخ د ځمکه باندې د پیغمبر نافرمانی کول ړومبنې قابیل دی په مخ د ځمکه باندې ړومبنې قاتل هغه قابیل دی او په مخ د ځمکه ړومبنې د اور عبادت کوونکې مشرک هغه قابیل دی دا دومره ګناهونه تنه وشو چې د شریعت خلاف ورزي کړي دا د آدم علی السلام د حکم فرمان برداری نه کړي نافرمانی کړي دا نو دا د قرباني تاریخ د دغه وخت نه قرباني دغه ترتیب او دغه آغاز شوه دی او داغه نه بعد بیا د قرباني دور دا بدله دو اخر کې
ابراهیم علیه السلام ته په خوب کې او خو لی شو چې خپل زوی ذبح کوي. اخر کې اغم الله تعالی د جنت نه ګډوري رولېږي جنتی ګډوري او بیا دغه د جنتی ګډوري دغه ډول باندې قرباني رایج شو. الله تعالی حکم ورکو نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم ته چې تاسو هم داسې قرباني کوي. نو د نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم نواله تر قیامت د قرباني دغه دستور او دغه تور طریقه به شروع وي. په دې خبرو د الله پاک مونږ تاسو له عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.